क्या क्या सितम तुमने झेले नहीं, अकेले नहीं, अकेले नहीं। क्या हुआ अगर वो खुशी के रेले नहीं, क्या हुआ जिंदगी में वो मेले नहीं। अकेले नहीं, अकेले नहीं। पर नहीं है राएगा दिल से जो निकली सदा, जिनका कोई भी नहीं उनका भी है खुदा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ګرانو مینوالو د تنظیم چمکني د طرفه کوم رمضان فود پیکیج چې تقسیمیږي به هغه لګي د تیاری په مراحلو کې دي او تیاریږي ان شاء الله یو څو ورځې کې به دا پیکیجز د کوم مستحق خلک چې دا غي کورونو ته به ورسیږي. موږ سره موجود دي د تنظیم چمکني صدر وقار احمد شاه صاحب، هغه سره په دې حق باندې خبرې کوي. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سردار ته وایي چې ماشاءالله تیاری خو فل روانه ده، څومره پیکیجز لګیږي تیاریږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول د مخکې استاد ډیر زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو د اکټیویټي لراله او د کلی خلکو تم دا وړاندې کړل، ډونر تم وړاندې کړ چې هغه کومې پیسې موږ لرا کوي هغه په خپل ځای باندې لګي. ان شاء الله زموږ خدای ځل امید ده چې موږ په الحال په دې پهلنی فیس کې 200 پیکیجز برابر کو دا تقسیم کو. موږ اوس په الحال چې کوم مستحقین دي ډیزروینګ فیملیز دا غوښتي سونه فائنل کو چې کوم محلو کنسرن کسان دي متعلقه نو دا غي سره لګیا یو ډیسکس کو. باقی ان شاء الله موږ دا 200 پیکیجز تیارو او د کلی خلک لګیا دي موږ سره، باقی ډونر چې کوم دي هغه موږ سره مرسته تعاون کوي، په تنظیم باندې اعتماد کوي، را روان دي ور سره به دا پیکیجز موږ زیاتو ان شاء الله. سردار ته وایي چې په دې پیکیج کې څه شیزونه دا تاسو د کړي ما یې کړی دي کې خو چینی ده، چاول دي، چنا ده، دال دي او چي دي، غوړي دي او وړي دي. روزي نه مخکې ان شاء الله زموږ کوشش ده چې دا موږ کورونو ته ورسو د خلکو چې بس روزي د پاره غوي دا سامان بندوبست دا غوي په خپل استعمال کې راولي. ډیره مننه، شکریہ سر جی، ډیره مننه. موږ سره ګران مینوالو موږ سره موجود سینیئر صحافي او د سوکنو جانا پہچانا شخصیت میډم انیلا شاهین. موږ به د چمکني تنظیم د فود اکټیویټیز په دې باندې به د سره خبرې کوو. میډم السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم د چمکني تنظیم د فود پیکیجز د رمضان فود پیکیجز روان دي، دې باره کې تاسو څه کومنټس دي؟ زه خو به دا وایم چې الله د دې سره ښېګړو کې چې د خپل غریب قوم د خپل غریب خلکو د کلی چې کوم غریبان دي هغه د پاره دي دا سوچ کوي. او زه د خپل ممدا وزټ مقصد دا چې زه دا وګورم چې د اکټیویټیز څنګه کېږي. ما دلته وکړل چې د څنګه شپورز یو کړی د پزان باندې او د کې کوم وګورم د فند ریزینګ نه والا د پیکټ جوړولو پورې بیا تقسیمولو پورې دا ټول د الله د رضا لپاره لګیا دي کار کوي. نو زه خو بالکل اپریسیشن ورته کوم او زه د دې د ستاینه ورته ځکه وایم چې د ضرورت دی. نن سبا موږ بار یو خبره کوو چې بھئی دا د حکومت ذمہواری ده، صفائی د حکومت ذمہواری ده، غریب کس له امداد ورکول دا د حکومت ذمہواری ده. نو زه دا ویلې شم په ډیر فخر باندې کوم چې تناسب زه اکثر له دا خبره کوم چې چمکنو واحد علاقه ده چې الته کې کوم نوجوان نسل کوم نوې کول دي زموږ هغه نه صرف په دې خیر خګړه کې ډیر مخ کړي او دا 10 قسم اکټیویټیز موږ وینو. سپیشلی رمضان پیکیج بني زبدا وایم چې د سکولونو یونیفارمونو تاسو کوریج کړی دی، موږ راغلي باقاعده موږ د کلی د صفائی حواله سره په دې مهم کتلې دي. نو یقینا د قابل ستایش ته او زوی مې د دې تعریف دي کې کول پکار دي. ثانک یو میم، ډیر باندې خوشاله شوم. نو موږ سره موجود دي د سوکونو سوشل ورکر او یو ځوان مرګره ملک سهیل خان. مونږ بلدی نه هم وختکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ملک سهیل صاحب د چمکني تنظیم ډیر خسته یو پروسس روان دی، یو کار روان دی د کلیوالو د مرګورو په مرسته باندې دا کار کیږي. تاسو به نور مرګورو ته چې کوم استطاعت لري خدای پاک ولا شته ورکړي دا هغه ته بس ور غواړي جی. ټولو نو خو اول نه مسوخان به پهله تاسو شکریا چې تاسو مال د خبرې موکرا کا دا تاسو راغی وزټ موکو په خپل سرګو باندې موکو ته چې تنظیم چمکني چې دا کوم اکټیویټي شروع کړی دا تاسو وړاندې دا ډیر طریقې سره او موظف
او مطلب دا دی چې تاسو ته دا وقار صاحب وي نو زما خو بس وقار صاحب د خبرو تایید کوم او زه کلی ته دا یو میسج ورکوم چې څومره زیات نه زیات کې دی شي تنظیم چمکني سره د خپل امدادو کې پدې کې دی سوا چي یو په لس او لس په سل او سل په لک باندې الله پاک د دې بدلې ور کوي. ډیره مهرباني. مینوالو یو شاعر همدغه شانته ځوانانو لپاره ویلي چې محبت مجھے ان جوانوں سے ہے محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. کدی خبر تو سنیزات غلام دالا پوان.